د ټول اولنی حقدار او زیات حقدار او اهم حقدار هغه رشتہ داران او خپلوان دي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په خپل برادرۍ په رشتہ دارۍ کې د چا ته زکات ورکړه نو 2 ثواب لري شو. یو د زکات ثواب شو او دویم دی دغه زکات د خپلوان سره د خپلولۍ د صله رحمۍ د پاللو ذریعه جوړه شوه نو د صله رحمۍ ثواب درته هم میلاو شه او د زکات ثواب درته هم میلاو شه. یکموش زکات ورکول هم جایز دي چې بس په یو ورځ کې د حساب وکړو او په یو ورځ کې د زکات ځان بېغمه ټول مال د زکات په یو ورځ باندې تقسیم کړي او دا هم جایزه ده لکه عامه طریقه د خلکو ده چې زکات قسطوار ورکوي لږې لږې ورکوي دا هم جایزه ده. نصاب پوره شه نو د نصاب د پوره کېدو نه وروستو ایډوانس زکات ورکول هم جایز. نصاب پوره دی او کال لا نه دی پوره شوی د نصاب د مکمل کېدو نه وروستو او د کال د برابرېدو نه وړاندې لږ لږ زکات سړی ورکوي او لیکي چې کله کال پوره شه مثلا 50,000 روپۍ په زکات کې ورکړي وي او په دې باندې سالانه زکات جوړېږي 1,00,000 روپۍ نو 50,000 به ترې لګي او دا باقي 50,000 به ورکړي. د 2-3 کالو زکات یو سړی اډوانس ورکوي هم یې ورکولی شي. یو سړي سره 1 کروڑ روپۍ دي او کال کې پوره شه هم د دغه 1 کروڑ روپو نه سکال زکات هم ورکړه د راتلونکي کال زکات هم ورکړه او د دریم کال زکات هم ورکړه هم صحیح. نو که چېرته دا کروڑ په کروڑ په دې 3 کالو پاتې کې پاتې خو ډېره ښه او که چېرته زیاتې شوي وي بیا به دغه زیاتې زکات ورکوي او که کمې شوي وي او دومره کمې شوي چې د نصاب نه هم راغورځېدلې وي نو بیا دا اډوانس چې کومې پیسې ورکړي دي دا د صدقه او خیرات شو